تخريج ودراسة الأسانيد دكتور محمود طحان رحمه الله السن والمطالب 60 نمبر شپیتم نمبر چې ده صفحه دا ستاسو بازو کې 65 تا في محاديث المختلفة المراتب السن والمطالب في أحاديث مختلفة المراتب هغه سن مطالب چې مختلف المراتب أحاديث بارك دي هذا كتاب مختصر مفيد جرد فيه مؤلفه محمد بن درويش الشهير بالحوت أحاديث عبد الرحمن بن دمي التي اختصرها من كتاب مقاصد الحسن للسخاوي وزاد عليها زيادات. وإذا كتاب مختصر دي مفيد دي جرد فيه پدې کې لګړ کړی دي یوازې راوړ دي مؤلف محمد بن درويش چې مشهور دي په حوت سره احادیث عبد الرحمن بن دمي چې هغه اختصار کړ دي هغه اختصار کې د کتاب مقاصد الحسنه د صحابي نه لک او په هغه باندې زیات کړي زیادات. ثم قام ولده عبد الرحمن بعد وفات والده کله چې دا رحمه الله وفات شو بیا د زوی را پاسې د پس وفات والد نه فضم زیادات الى الاصل هغه زیادات اصل سره ولګول ورتبها كلها الحروف المعجمه هغه مرتب کړ ټول په حروف هجا باندې تفصیلا للفائده پار دي فائدې ورکولو چې فائدتنا آسان شي. وسماه بهذا الاسم او بهذا مسمى په دغه نوم سره. والکتاب على صغر حجمه دا کتاب باوجود دغه نه چې دغه حجم کم دی یعنی سایز کم دی يحوي عددا كبيرا من الاحاديث بیا هم چې دغه حاوی دی او چتون کې دی شاملون کې دی ډېر عدد دی لرا د احادیثنا بیا هم غټ تعداد د حدیثو راوړته ويتكلم عليها بشكل مختصر جدا او دې پاغي معنی کلام کوي په دا شکل سره چې هغه ډېر مختصر دی او دا ډېر مفید دی لا سيما لعامه الناس ځکه اختصار دی نو عامه الناس لپاره ډېر مفید دی الذين يريدون النتيجه من اقرب الطريق چې هغه نتیجه دی یو شی اخلي خلاصہ لباب نچوړ اخلي اقرب طریقې یعنی مطلب مختصر لارې سره مختصر وخت کې نه عامه الناس لخده او محققین للکا اصل کتاب ضروری دی. وقت بیا کتاب فی القاهر بمطبعه مصطفی او دا کتاب شایع شوی په قاهره کې په ایډیشن د مصطفی مدتبه الاولى 1355. الکتب التي رتبت الاحاديث على ترتیب حروف المعجم هغه کتابونه چې هغه احادیث مرتب کړ دي په حروف معجم په طریقو ترتیب سره یو. واما الكتب التي هغه کتابونه چې هغه مرتب کړ دي احادیث په ترتیب حروف معجم سره فلا عالم کتابا من الكتب الاصول جماعت الاحاديث باسناد استقلالا یعنی رتب كذلك نو دی فلا عالم کتابا ما ته معلوم نه دی داسې کتاب د کتب اصولونه د اصول کتابونه چې هغه جمع کړي احادیث په اسانید سره استقلال مستقل رتب كذلك چې هغه داسې مرتب شي یعنی دا ډېر اوچت کتاب دی. وانما عمد الى هذه الطريقه او کس کړي شوی دغه طریقې ته په ترتیب الكتب المتاخرون د متاخرینو د کتابونو په ترتیب سره فجمعوا الاحاديث ندو جمع کړي احادیث من مصنفات شتى مختلف تصنیفاتونه حدیثونه جمع کړي وخذفوا اسانیدها او دغه سند یوما حذف کړي دي ذکر نه کړي نه راوړي ورتبوا على حروف المعجم او مرتب کړي حروف معجم باندې الف با تا صاحب ذری سره ول تسهیل المراجعين چې اسانی پیدا شي هغه چل پار چې رجوع کوم کړي فمن هذه المصنفات باغي مصنفاتنا يودادي الجامع الصغير من حديث بشير النذير صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي امام جلال الدين سيوطي دا تصنیف کړی دی دا 911 کې دا امام وفات شوی دی سیوطي. جمع فی حوالی 10,000 حدیث د کم از کم تقریبا 10,000 احادیثونه د جمع کړی په دې کې. وعلى وجه التحديد في النسخة المطبوعة المرقمة احاديثها 1031 یعنی 10,031 حدیثا 1031 حدیثونه هغه علی وجه التحدید یعنی په دې ما کې جمع کړ دي. تحدید معنا محدودان انتقاها من کتابه چې دغه صفائی سترای کړ دي کتاب خپلنا هغه جمع الجوامع دي د سیوطي ورتبها على حروف المعجم دای مرتب کړ دي په حروف معجم ذریعہ سره مراعیا په دې کې لحاظ کړ دي اول حدیث فی ما بعده اول حدیث ما بعد تا ولی لیسهل المراجع الکشف دل پر چاسان چې پروجو کوونکی معنی کولاواله د حدیث نه بیا اکثر وخت په مختصر وخت کې ولی هر یو سړی وی چې وخت کم لګي دی او مقصود حاصل لې وقت صرف في إيراد الحديث فيه
ا دې اختصار کړه کوتاهی کړه په حدیث راولو کې فی په علی حدیث الوجیزه د احادیث وجیزه معنی وجیزه چې هغه مختصر طور سره کړی چې ولم یکثر فیه من الاحاديث الاحکام وجیزه هغه چې په هغه کې زیات تر احکام او حدیث نه دي ذکر شوی ولم یورد فیه نه راولل دي بحسب رایه خپل رائے مطابق ما تفرد به هغه چې متفرد شي په هغه معنی وضع چې په متفرد کې وضاعین وضع کوونکو چې ځان نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت کی او کذاب یا دروغجن واضح معنی سو موضوعی حدیثونه پیغمبر باندې وضع کوي او کذاب یا دروغجن چې هغه پیغمبر نسبت دروغ کوي بل اورد فيه الصحيح والحسن والضعيف بانواعه بلکې راوړ دي په دې کې صحیح حدیثونه حسن او ضعیف بانواعه یعنی اقسام سره و طریقه فی اراد الحدیث طریقه د اراد حدیث څنګه دا ان یذکر متن الحدیث بدون ذکر سنده د متن د حدیث ذکر کوي ذکر سند نه کوي حتی ترې پوری ولد صحابی هم ذکر نه کوي الذي رواه چې کوم راوي صحابي دا روایت کړ دې ثم یذکر فی اخره بیا ذکر کی په اخر کې رمز من اخرج من اصحاب المصنفات في الحديث مع ذکر اصحاب اسم صحابي الذي رواه صاحب ذلك المسلم من طریقه بیا د طریقه دا چې رمز ذکر کوي د من اخرجه یعنی چې دا تحریر کړ دغه اشاره ذکر کوي د اصحاب مصنفاتنا تصنیف والنا په حدیث کې سره ذکر صحابي هم کوي چې هغه صحابي دغه مصنف چې هغه صحابي نو مقصد من طریقه باغه طریقې باغه سند سمې شوی برموز بیا د اشاره کې باغه رمز سره الى رتبه الحديث تا ودرجته او دغه درجه ته د صحت نه غیره نه وهذا جزء من مقدمه الكتاب دا یو حصہ ماته مقرر کا ذکر کا مقدمه کتاب قال السیوطی په مقدمه کې هغه داسې وشوي په خپل بعد الحمد لله والصلاه على رسوله هذا كتاب اودعت فيه من الكلم النبويه الوفا دا داسې کتاب دی چې ما په دې کې خدي ودیت په تور معنی خدي کلمه نبوینا کلمات نبوینا الوفا هزار ومن الحکم المصطفویه اور هغه د حکمت خبرې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صنوفا قسمنا اختصرت فی الاحاديث الوجیزه میا په دې کې اختصار کړی په حدیث وجیزه باندې ولخصت فی معادن الاصل ابرازه او ما په دې کې تلخیص کړ دې خلاصه بیان کړی د معادن الاصل د آثار د غکان ابریزه او خپل ظهور دغه وبالغت فی تخریج او په لیکلو تخریج کې ما مبالغین کار غسته فترت القشره پرې خمینه پوستکه واخرت اللبابا او مغز می غسته یعنی مطلب چلکه می پرې خدا مغز می غسته وسنته او ما دا صفا کړ دې اما تفرد به وضع چې هغه من تفرد کړ واضعینو چې چا وضع کړه یا کذاب ففاق بذلک الكتاب مؤلفه نفوقیت واغسته په دغه سر کتاب مؤلفه فی هذا النوع پدانو کې کل فائق و شاهب پشان دغه فائق عمدا و شهابی او دارنګ دغه استوري وحوا من نفائس الصناعه الحديثيه او د جمع کړ دي عمدا یعنی کاریګری د حدیثي معلوم یو دا قبله فی کتاب چې هغه نمخ کې چا خپل په کتاب کې نه دی خلی امانت کړی دی ورتبته مالا مرتب کړ حرم جمعنی مراین اول الحديث لحاظ کوونکې د اول حدیث فيما بعد وما بعد سره تسهیلا للطالب چې تسهیل اشباط طالب معنی وسمیته الجامع الصغير د نوم کې جامع من خالد بشیر نذیر لانه مقتضب من کتاب ذکر دی هغه شو د کتاب کبیر نه الذي سمیته چې دغه نوم هغه جمع الجوامع وقصدت فی جميع الاحاديث ما په دې کسر کړ جمع د احادیث نبویه به اصلها یعنی به تمامها ثم قال دوی وهذه رموز هغه د دې ګوره خا للبخاری خا چې راغله بخاری ته اشاره ده میم مسلم قاف لهما دوا متفقون علیه دال ابو داود تا ترمذی نون نسائی ها ابن ماجه او چار کې راشي لهاول الباع دا سلور واړه لهم چې کله راشي کنه نو الا ابن ماجه دا دول پرده لکه ابن ماجه نو احام چې راشي احمد بن حنبل مسند مراد عین میم چې راشي نو دا ابن عبد الله فی زوایده عبد احمد بن حنبل زوی عبد الله په زواید کې ذکر عام او کاف حاکم نفاین کان فی مستدرک کې کداغه مستدرک کې نو اطلقت اغا اطلقتم ز مطلق وما والا بیان کوما خادال بخاری په ادب المفرد کې تاخا بخاری په تاریخ کې حابا ابن حبان په صحیح کې تابا تبرانی په کبیر کې تواسین دادل پرا په اوسط کې تبرانی اوسط کې تواسواد دا په تبرانی صغیر کې نګوره په تبرانی کبیر کې 60,000 حدیثونه جمع کړ دي په تبرانی متوسط کې 30,000 صحابه دا روایت راوړ دي اپ د بل کې 10,000 صغیر سواد سعید بن منصور فی سننه شین ابن ابي شیبه عین با عبد الرزاق په جامع کې عین ابو یعلا موصلی په مسند کې قاف تا دارقطنی فین کان فی سنن اکو په سنن کې ویني نو اطلق تو بیا مطلق ذکر کوم و الا فبجت بیا بیانوم
فارا دیلمی په مسند فردوس کې، حالم ابو نعیم په حلیه کې، هابا بهقی په شعب الایمان کې، هاقاب اغل پر په سنن کې، عین دال ابن عدی په کامل کې، عین قاب اوقیلی په ضعفا کې، خاطا خطیب بغدادي په امکان فی تاریخ. اکبر تاریخ کې نو اطلقتو زه مطلق ذکر و الا بینته. نو عدد دغه رموز 30 رمزن 30 رمزونه دي اشاره دي، الرموز التي رمز بها لرتبه الحديث فهي ثلاثه. اور هغه رموز چې هغه د حدیث رتبه باندې درې دي، صاحه صحیح، ح حسن، ضاد ضعیف. او دا نموذج دی کتاب نه، دا حدیث مرقم دی، یعنی مطلب ته په دې کې ترتیب دی کتابو 22 لکا.